سلامونه درنو زده کوونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر سعید صافیه د افغانستان الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم د څانګې استاد یو ځل بیا حاضر شوی یم چې تاسو ته ستاسې 22م درس در وړاندې کړم. له دې وړاندې مو 21 درسونه ویلي. د ننني بحث موضوع مو د تحلیلي ژورنالیزم. نن په دې غږیږو چې تحلیلي ژورنالیزم څه دی او تحلیلي ژورنالیزم پیژنو. نننی درس د ټولو لپاره زیات مهم دی. ټولې تر پایه وګورئ او ځان په دقیق ډول پوه کړئ. په ژورنالیزم کې دا درس تر ټولو مهم دی، عقلاً ډېر مهم دی. تحلیلي ژورنالیزم لکه څنګه چې د نوم څخه ښکاري چې له دوه کلمو څخه جوړ شوی دی، یو تحلیل دی بل ژورنالیزم. ژورنالیزم خو موږ په لومړي درس کې پېژندلی، تعریف مو ورته کړی او په بشپړ ډول چې زموږ درسونه له پیله تر دې دمه تعقیب کړي دي، په بشپړ ډول ورسره ټول اشنا شوي دي او ټول یې پېژني. که چا بیا هم نه وي کتلی لومړي درس وګورئ، هلته د ژورنالیزم په اړه بشپړ معلومات شته دی. تحلیل پېژنو چې تحلیل څه شته وایي. تحلیل د پلټنې، تحقیق او پیدا کولو په معنا دی. تحلیل څه ته ویل کېږي؟ په دې کې به پلټنه کېږي، تحقیق به کېږي او یو شی به پیدا کېږي. مثلا موږ د کل په اړه خبرېږو، موږ خبرېږو عمومي موضوع په اړه، خو بیا په تحلیل کې چې دی دا معلومات د کل نه د جز په لور باندې څه کېږي؟ پلټل کېږي. معلومات په تحلیل کې د کل نه د جز په لور څه کېږي؟ پلټل کېږي. معلومات په تحلیل کې د کل نه جز په لور پلټل کېږي. موږ تاسې خبرېږو د عمومي معلوماتو په اړه چې مثلا ژورنالیزم کې موږ خبره ترلاسه کوو، د یوې موضوع په اړه خبرېږو. مثلا یو څوک وایي چې دولت فاسد دی، دولت فاسد دی، موږ خبر شو چې دولت فاسد دی. موږ ته چا دا په ثبوت ونه رسوله چې دولت فاسد دی، یوازې خبر شو چې دولت فاسد دی. یو چا وویل دولت فاسد دی، بل هم وویل دولت فاسد دی، یوه ډنډوره جوړه شوه چې دولت فاسد دی او ټول هم دغه ټکي وایي دولت فاسد دی. ټولې په ټولنیزو رسنیو کې لیکي دولت فاسد دی. نو دغه موضوع دومره شوه چې زیات پوښښ پیدا کړو. خو یوازې اورېدلي زه له یو نه خبرېږم، د محمود نه خبرېږي، محمود یې احمد ته رسوي او احمد یې ما ته رسوي او زه یې بل ته رسوم. دا پروسه ده روانه ده، خو یوازې یو او بل خبرېږو. دلته بیا ژورنالیستان څه کوي؟ د دې فساد ټول لاملونه په ګوډکۍ او آریو کې ځان ته تحقیق کوي. فساد ټول لاملونه یې را پیدا کړل او تحقیق یې پکې وکړو. د تحقیق او پلټنې وروسته چې اوږده موده تېرېږي، وروسته یو مخاطبینو ته معلومات وړاندې کوي د اسنادو پر بنا چې دولت رښتیا فاسد دی او که نه دی. نو دا په چی په واسطه وشو؟ د تحلیل په واسطه. نو په ټوله کې پکاره ده ژورنالیستانو ته چې د تحلیل په برخه کې زیات معلومات ولري او وشي کولی چې تحلیل وکړي. ژورنالیستانو ته پکار ده چې د تحلیل په اړه معلومات ولري او وشي کولی چې تحلیل وکړي. زموږ بدبختي دا ده چې د ژورنالیزم په پوهنځیو کې د تحلیل موضوعات ډېر محصلینو ته نه تشریح کېږي او ډېر دوی سر پرې نه خلاصول کېږي. نو بیا ستونزه همدغه وي چې دې له وروسته هم راځو چې ټولنې ته چې کوم ژورنالیستان وړاندې کېږي دوی په تحلیل نه پوهېږي. او تحلیل لکه څنګه چې موږ مثال کې وړاندې کړو، دلته بل مثال کې هم وړاندې کوو، خورا زیات مهم دی او د ټولو ژورنالیستانو لپاره مهم دی. تحلیل باندې چې تاسو نور هم لږ پوه شئ، او به یې وایم په تحلیل کې اصلي نقطه مین نقطه چې کومه یوه ده دا مخاطبینو ته ښودل کېږي. اصلي نقطه د پلټنې وروسته مخاطبانو ته ښودل کېږي. لکه څنګه مثلا په دغه مثال کې اوس لږ واضح کوو. پیښه کېږي، هدفي وژنه کېږي، دا پیښه شوه د سور هدفي وژنه کېږي، وژنه وشوله، پیښه وشوله، یو مهم چارواکی د هدفي وژنه کې وژل شو. پیښه شوه، رسنۍ څه کوي؟ رسنۍ دغه پیښه راخلي د تلویزیون د لارې، دا دی خبر په ډول مخاطبینو ته رسوي. په لومړی ورسوي شو، مخاطبین څه شو؟ یوازې خبر شو. پیښه وشوه، هدفي وژنه وشوه. ژورنالیستان همدغه پیښه خبر په ډول اخلي د خپلې رسنیو د لارې، په لومړۍ ورځ مخاطبینو ته رسوي چې یوازې مخاطبین خبرېږي. اصلي نقطه خو وړاندې نه شو که نه، چې پیښه څنګه وشوه، چا وکړه، ولې وکړه، دا پوښتنې ټولې پاتې دي. په لومړۍ ورځ څه وشو؟ پیښه وشوه، خبریالانو پیښه خبر کړه، خبر یې جوړ کړه، د خپلې رسنیو د لارې مخاطبینو ته واستوه. مخاطبین څه شو؟ یوازې خبر شو چې دغه ډول پیښه وشوه. دوی نور نه دي خبر چې پیښه چا وکړه، ولې وکړه، څنګه یې وکړله. نو دا ډېرې پوښتنې دي چې پاتې دي. امنیتي مسؤلین چیرته و چې دا پیښه کېدله،
څنګه په دغه شانتې یو امنیتي سیمه کې پیښه وشوله دا ډېرې پوښتنې چې پاتې دي. خبریالان بیا د پیښې وروسته څه کوي؟ دا خو پیښه شوه د دې پیښې اړوند ټول لاملونه څېړي بیل بیل هر یو بیل بیل څېړي. دا کل شو که نه جز په لور ځي هر جز بیل بیل څېړي یو هدف ته لاسته راوړي صحیح شو یوې نتیجې ته رسېږي. بېرته دغه ټولې نتیجې یو ځای کوي یو ځای یې کړه دا ټولې نتیجې څه کوي یو ځای کوي چې یو ځای یې کړه دا اوس د پیښې د ورځ نه وروسته جریان دی چې خبریال پې کار کوي. ټول یو ځای کړل بیا یې د رسنۍ د لارې د تلویزیون د لارې مخاطبینو ته رسوي. مخاطبین مخکې لومړۍ ورځ باندې یوازې خبر شوي اوس پوه شول ځکه چې خبریال چې وکړل پیښې جز په جز وڅېړله ټول لاملونه یې ورله وڅېړل چې پیښه څنګه وشوه چا وکړه ولې وکړه په دغسې یو امنیتي سیمه کې څنګه پیښه وشوه امنیتي مسؤلین چیرته وو امنیتي دغه څوک چې په دغه سیمه کې مسؤلیت لري دوی چیرته وو دوی نه ولې دا ډول پیښه وشوله. دا ټول لاملونه یو یو چیک څېړنې لاندې ونیو تحقیق یې پرې وکړو تحلیل یې پرې وکړو بیا یې ټول سره یو ځای کړه او د مخاطبینو مخ ته یې کېښوستل. د دې نه به وروسته بیا ځکه چې ټول وشولو مخاطبینو ته ورسېدو مخاطبینو به بیا خپله پرېکړه کوي چې څه دی. نو په ټوله کې به بیا یو ځل ووایو چې د خبر په واسطه یوازې مخاطبین خبرېږي د خبر په ورځ چې پیښه په لومړۍ ورځ کېږي مخاطبین یوازې خبرېږي چې دغه ډول پیښه وشوله. بیا د پیښې نه وروسته مخاطبین نور معلوماتو ته هم ضرورت لري چې پیښه څنګه وشوه چا وکړه ولې وکړه او په امنیتي مسؤلین چیرته وو. بیا د پیښې نه وروسته ژورنالستان تحقیق کوي څېړنې کوي او موضوعات د کل نه د جز په لور څېړي چې کله یې وڅېړل دا ټول راجمع کوي او بیا یې مخاطبینو مخ ته ږدي بیا د مخاطبینو دغه ټولې پوښتنې حل کېږي چې څنګه وشوه چیرته وشوه چا وکړه ولې وکړه دلته امنیتي مسؤلین چیرته وو او دغه پیښې په اړوند چې چا فساد کړی هغه ټول هر څه څه کېږي د تحقیق نه وروسته د مخاطبینو مخ ته ایښودل کېږي. انشاءالله پوه شوي به یاستئ چې او په ارزښت به یې هم دلته پوه شوي یاستئ چې تحلیلي ژورنالیزم د ژورنالستانو لپاره څومره اړین دی او د ژورنالستانو لپاره په پوهېدل څومره اړین دي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې تحلیلي ژورنالیزم څنګه دی. په ټوله کې ووایو د نورو هیوادونو د رسنیو پرتله د نورو هیوادونو د خبریالانو پرتله په افغانستان کې تحلیلي ژورنالیزم خورا ضعیف دی ځکه چې دلته خبریالان زیاتره یوازې خبرولو د غاړه پام کې نیولی دی چې خبرول د ژورنالیزم اساسي او بنسټیزه دنده ده خو دوی دلته دغه بله مهمه دنده چې تحلیلي ژورنالیزم دی دا یې له پامه غورځولې ده. کم ژورنالیستان پیدا کېږي چې په ژورنالیزم کې تحقیق کوي پلټنه کوي او پلټونکي خبریالي کوي داسې ژورنالیستان ډېر کم پیدا کېږي. زیاتره افغان خبریالان په دې کې مصروفه دي چې یوازې خلک خبر کړي او په اوس وخت کې 2021 کال کې په افغانستان کې خلک زیات دې ته ضرورت نه لري چې خبر شي ځکه چې ټول ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري او د پیښې زر خپرونکي څوک دي همغه د پیښې عیني شاهدین دي چې له ټولو ژورنالستانو او هر چا مخې پیښې ټول جزئیات کولی شي چې خلکو ته د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسوي. په داسې یو هیواد کې هغه ژورنالست کامیاب دی چې تحقیق وکړي پلټنه وکړي تحلیل وکړي او بیا وروسته خپلو مخاطبینو ته دغه ټول شیان مخې ته کېږدي او قضاوت مخاطبینو ته پرېږدي. نو په افغانستان کې په ټوله کې تحلیلي ژورنالیزم ضعیف دی د پرتله د نورو هیوادونو. ولې ضعیف دی؟ ځکه ضعیف دی چې په افغانستان کې جګړه ډېره له پخوا څخه روانه ده اوس هم جریان لري. په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان هرې برخې ته ځان له ژورنالستان روزل او هره برخه کې ځان ته ژورنالستان پیدا کول ډېر یو ستونزمن کار دی. د تحلیلي ژورنالیزم لپاره پکار ده چې هر ژورنالست په یوه ځانګړې برخه کې وروزل شي. یوه رسنۍ باید د روغتیا لپاره ځانګړی ژورنالست ولري د امنیتي پیښو لپاره بل یو مسلکي ځانګړی ژورنالست ولري همدارنګه د پارلماني چارو لپاره بل ځانګړی مسلکي ژورنالست ولري د ورزشي لپاره بل ځانګړی ژورنالست ولري همداسې ټولو برخو ته ځانګړی ژورنالست ولري او هره برخه یو ژورنالست ته وسپاري چې یوازې په همغه برخه کې کار وکړي. خو بیا په افغانستان کې په هره برخه کې په ورزشي برخه کې بیل ژورنالستان روزل په طبي برخه کې بیل ژورنالستان روزل په پارلماني
د چارو برخه کې بیل ژورنالستان روزل، په حکومتي چارو کې بیل ژورنالستان روزل، د سولې په برخه کې ځان ته ژورنالستان روزل. دا یو ستونزمن کار دی او ناممکن نه دی. امکان لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې دغه ډول لکه نورو هیوادونو کې چې د هرې برخې لپاره ځان له ژورنالستان روزل کیږي، په افغانستان کې به هم په هره برخه کې ځان له ژورنالستان وروزل شي. اوس په نوره نړۍ کې ژورنالستان عمومي د ژورنالیزم پوهنځی نه وایي، دوی ورزشي ژورنالیزم وایي، طبي ژورنالیزم وایي، د سولې ژورنالیزم وایي. همداسې په برخو ویشل شوی دی، ځان ته برخې وایي او ځان ته برخو کې ژورنالیستان روزل کیږي. خو په افغانستان کې بیا ژورنالیستان یوازې عمومي په ژورنالیزم برخه کې روزل کیږي او له همدغې برخې څخه فارغېږي او بیا راځي په رسنیو کې دنده پر مخ وړي چې دلته بیا د دوی لپاره تحلیل کول او تحقیقي ژورنالیزم پر مخ وړل، پلټونکي خبریالي کول یو ستونزمن کار دی. نو په ټوله کې زموږ هم هیله ده چې په افغانستان کې په هره برخه کې ځان ته ژورنالیستان وروزل شي او تر څو دغه شته ستونزې حل لار پیدا کړي. درنو زده کوونکو، نن مو په تحلیلي ژورنالیزم خبرې وکړې، تحلیل مو وپېژاندو چې د پلټنې تحقیق او پیدا کولو څخه عبارت دی. په دې کې مطالب د کل څخه د جز په لور پلټل کیږي او بیا مخاطبینو مخ ته ایښودل کیږي. موږ بل وویل چې په تحلیلي ژورنالیزم کې اصلي نقطه وړاندې کیږي. خبر لکه څنګه چې د ژورنالیزم بنسټیزه دنده پر مخ لړي، یوازې خلک خبروي، خو بیا وروسته تحلیلي ژورنالیزم دی چې د همدغه پیښو په اړه تحقیق کوي، پلټنه کوي او مخاطبینو ته وړاندې کوي. په افغانستان کې هم د ژورنالیزم تحلیلي ژورنالیزم وضعیت ویلی چې په پرتله د نورو هیوادونو شتمن نه دی او یو څه اندازه ضعیف دی، خو د شتمن کېدو په لور روان دی. ومو ویل چې ولې په افغانستان کې دغه تحلیلي ژورنالیزم کمزوری دی چې په هره برخه کې ځان ته مسلکي خبریالان نشته او همدارنګه د ژورنال پوهنځي کې عمومي زده کوونکي روزل کیږي، محصلین عمومي روزل کیږي او هلته هم د ځانګړو برخو نشتون و. درنو زده کوونکو، نن درس همدومره و، تر بیا چې د تحلیلي ژورنالیزم په ارزښت غږیږو. ښې چارې.